دې سار باندې 2 رکعته مونځ کړو نو خبیب رضی الله تعالی عنہ مونځ مختصر وکړو ویل که چېرته مې دا مونځ اوږد کړی وی نو ستاسو به دا خیال وی چې دا د شهادت نه او د مرګ نه ویرېږي چغې به مې ډېرې کړې وې زما د په رب قسم یې ویل دا زوی دا ویل د باجوړ نه راوځي دې زوی به مې ماته وی وایي موږ ته به شیخ صاحب لږ راښکاره کړي دا په شیخ صاحب ډېر مین شیخ د دې نوم دې شیخ صاحب کړي ما ته د دې مبارکي ده ویل ماشاءالله او نن مې ولا د خاورو ډېرې له راوستې ما ته به ویل حاجي رحمانه ما د استاد نه طالبان په دې ګواه دي په رب مې د یو پروګرام نه راغی ما راوستی ما ته 5 ګوله مې درته وایي واچول په دې خاطر دلته رالم چې ملګرو ته کچه نه شي لکه زه به د الفاظ هېر کړم په رب مې د قسم املا مې ماته لیونی کېږم قسم مې دې خو په دې وجه چې چغې نه وم زما کفار به وایي چې دا د دې په شهادت زما لپاره د فخر خبره ده زما استاد محدث کبیر غټ خلک الله پاک په غټو رتبو باندې خپل مخې ته ودرېد د شیخ صاحب د غټې مرتبې خاوند د دې سره شهادت خوند کو افغان صرف په دې کوم چې بخاري او ترمذي جاړي طالبان جاړي نو زما شیخ صاحب د علم غرو د الله ولیو په مخ د ځمکه د دنه بل بختور انسان کوم و شیخ شیخو نه مې په دې نه سالېږي په دې یو نوم مېړه سالېږي ته ملامت یم ما ته زما به ما ته به لږ شیخ صاحب برکات باندې زحمت مولوي صاحب باندې کېښودی د دې اخلاق خدای یعنې زحمت مولوي صاحب له ورکړي الله برکات ورله ورکړي یا الله د شیخ صاحب محبت خدایه چې څنګه راته په دنیا کې خاندلې چې زه به ورله رالم غاړه بیا راکړه چې به دې تلم نن د خاورو ډېري ته خدایه مونږ ستا په فیصله راضي یو خو خدایه اني زحمت به خدایه بې کسه مه کې خدایه مې بې کسه کې خدایه د شیخ صاحب په شان عزتونه ورله ورکړي لویه صدمه ورته ورسېدله د مرګ د سلګۍ پورې به دا تکلیف هېر نه شي خدایا تو له صبر ورکي یا الله برکت ورله ورکي یا الله عزتونه ورله ورکي او الله د شیخ صاحب شهادت د شیخ صاحب روح د امیر حمزه شهید الله دا غروح سره یو کړي خدای په جنتونو کې ولا اعلی مقام ورکي یا الله چې څوک راځي او چې څوک راغلی چې څومره زنانو تکلیفونه تیر کړي د شیخ صاحب باندې جړاګانې کړي دي لوګي او نهاري په ځان باندې تیر کړي خدای ته بدلی ورکړي یا الله چې چا دا کار کړي خدای ته په خپل بنده ډېر خفه کېږي موږ به څه خفګان وو خدای په خپل قهر په څپېړه یا الله ذلیل یې کړي یا الله چې څنګه د قارون په ځمکه کې دننه کړی خدای د عبرت نشان دې وګرځو خدای ته وګرځو یا الله دا واړه واړه بچي جاړي خدای د دیو اوښکو ته وګوري خدای هغه بوډایګانې چې د شیخ صاحب په وجه باندې منځګزاري شوي ذاکرین شوي هغه بوډایګانو اوښکې وویل توی شولې خدایه د دغه اوښکو په خاطر باندې دغه دشمن تباه او برباد خدایه چې څومره نیټورک ورسره او د کوم ځای نه را خبره روانه خدایه دغه ټول طریقې تباه او برباد خدای چې چا پکې د سترګو اشارې کړي خدای ته تباه الله یو کس یتیم نشو په زرها او په لکاو طالبان شو یتیمانان شو خدایا ته په یتیم باندې څومره خفه کېږي خدایا دشمن تباه او برباد یا الله دشمن تباه او برباد په ځمکه نور مونږ تم شو زمونږ نه استادان لاړ مونږ نور په ځمکه کوو څه خدای قیامت راولي خدای چې دا ظالمان مونږ ته وښیي چې د دې پوځ نه ژغورل شوي خدایا د دیندار خلکو ځمکه پرې راتنګه ده خدایا الله ته د دې نورو حفاظت وکړي زمونږ په دې وطن باندې امن راولي کله چې محمد رسول الله په هغه وخت کې د ابو جهل داسې ملګري وو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وفات یې خندا کوله هغه وخت وسم خلک شته دی خدایا
د دې سړي سره زمونږ د زړه محبت دی د قال الله او د قال رسول په وجه خدای حشر هم د داسې خلکو سره یا د دې خلکو سره محبت دغه محبت هم قایم او دایم وساتي الله دې زمونږ د محبت د نجات ټولو په حال باندې رحم